د ملک د نورو برخو په شان تحصیل مندڼ کې هم د یوم دفاع وطن او شهدای وطن ورځ په جوش او جذبې سره ومانځل شوه. په دې سلسله کې تحصیل انتظامیه مندڼ او ټیمه مندڼ د یو واک تابع کړې وه چې پکې سی محمد خان، ټیمو امین خان، راج محمد خان، د های سیکنډري سکول ناوګي پرنسپل رشید احمد، د سکول سټاف او ماشومانو ګډون کړی وو. مادر وطن کی شهداؤ کو سلام، مادر وطن کی شهداؤ کو سلام. د واک شرکاو ته د خطاب په وخت ټیمو امین خان ووی چې زموږ وطن د ډیرو قربانو وروسته آزاد شوی او د دې ازادۍ د برقرار ساتلو لپاره په دې 15 کال کې په لکونو خلکو خپل وینه توی کړي. 6 سپتمبر د خلک خپل ماضي ځکه یادوي چې د خال او مستقبل چې دی چې دا خشي ځکه چې کوم خلک خپل ماضي پته وته نه کوشش خلک ځکه کوي چې د خپل ماضي یاد کړي چې په ما باندې دې وخت شوی دی کوشش کوي چې زما د روان وخت خشي په دې دغه باندې دا 6 سپتمبر 14 اگست مختلف په مونږ باندې دا سخت چې راغلي دي او په دې کې خلکو ته نشان حیدر میلو شوی دي هغه کرنل شیخ خان دی لالک جان شهید دي نو هغه خلکو قرباني ورکړي دي ملکونه چې دین دا د دې نه آزاديږي ځکه چې مونږ په یو داسې خطه کې دی رایو چې دا بيخي د جنگ او د دنیا د ټولو ناغکی خطه ده. شرکاو ته د خطاب په وخت اس عبدالمناف ووی چې زمونږ د وطن دفاع ناقابل تسخیر ده. مونږ ټول د وطن د دفاع لپاره تیار یو او چا چې هم زمونږ وطن ته په هیرونو سترګو کتلي مونږ ورله غاښونه مات کړي. چې 25 سپتمبر د شپې 3 بجې 3 AM باندې انډیا ټیکو کو هغه دلته پسپا شو د دې قوم چې یو قوم دا یو پوجو یو موټی قوم بیا غو په سیالکوټ په محاذ باندې په 8 سپتمبر بل حمله وکړه د ټینکونو په برپور طاقت سره دا په ټینکونو عظیم جنگ دی د وړ وار ټونو وروسته ټینکونو چې په سیالکوټ کې شیره او دغه حملم زمنګ پاک فوج زمنګ عوام دا واپس کړه. د واک وروسته د وطن د سلامتۍ، امن، استحکام او د شهداو د لوړو درجاتو دپاره اجتماعي دعا وغوښتې شوه. عمران بونیری، خیبر نیوز، مندڼ بونیر.